بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل من لساني قولي أرني علما سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك العليم الحكيم. سورة يونس نمبر 104. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون. آیاتونو کې الله پاک جل شانه نبی علیہ السلام د حکم قل افا اے پاک حبیبا ایها الناس اے ټول خلق انسانانو ان كنت تاسو فی شک من دینی زما د دیننا نو فلا اعبد الذین ز عبادت ما دها بوتانو دهی معبودان باطلو تعبدون جتاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه لیکن اعبد الله ز عبادت کوم د الله تعالی الذي دهغه الله يتوفاكم چې تاسو مړکی و امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المؤمنین د مؤمنانو نه چې زه د مؤمنانو نشم. دلته یا ایها الناس اے خلق ټول خلق کړل چې تاسو الله تعالی یو اومنه توحید الله تعالی یو اومنه اومه پس د ذات په اعتبار سره الله تعالی یو اومنه صفات پر سره الله تعالی یو اومنه یعنی د الله شرک مکوئ دا د ټولو لومبه بنیاد ده یو منل صفات په اعتبار سره د ذات په اعتبار سره هم د افعال اعتبار سره هم الله منل. توحید ډیر ګران چیز غالبا جرابی بصری رحمه الله وا وبل یو فات شنو خوب ګوري دی الله تعالی در سره سم عمل وکړل تعالی ته پیش شومن یو الله رب اند تعالی سره وړي دي نو ما وی تعالی ته چې مونږ به در راوړل نو کې دي شي کیسوي مونږ نه هغه څنګه دي ورته تعالی روزه مې راوړل مونږ نه کیسې دي کمزوري دي کوم چې حج دي زمون کمزوري دي مونږ ناقص ته کمزوري دي چې الله غوړي غشن څنګه چې د له حق ته شند مونږ شو کو نیمه زړه کې خبر تعالی توحید مې راوړی دی الله تعالی ته واحد لا شریک منلی ته یو منلی بما ته وی چې یو دی نیم منلی ته بیمار شوې نو خلکو ته دی اوس کله غپې وراله جوړ کو نو دې خټه کې دل جوړ کړو کومه جوړ کړي توحید وړي بیا فرمایل چې زه خپل رحم باندې چې کوم دی او بخ دا بنیادی عقیده ده. نبی علیہ السلام د الله فرمایي دی ټول چې ان شک من دینی کوجر دی دین په شک کې نو فلا دین نزعب کوم د هغه معبودان باطلو بدون اجداس عبادت کا سوا د لیکن اعبد الله عبادت کوم د الذي د هغه يتوفى چې تاسو به مړ کی و امر د حکم کړی شوی دی ان اكون من المؤمنین نانو نشه اقم او ما د شوی دی چې نیخ وجهک مخبل للدین د دین حنیف فالمخ چې کوم دی مخامخ کنی یعنی حنیف هغه دی ویل شي چې د باطل نه مایل وي چې د حق طرف ته دې چې کوم دی حنیف ویل شي وی چې
وان ما د حکم شوی دی چې برابر کا نیخ کا حکم مخبل للدین حنیفا هغه چې هغه مایل دی د باطل نه ولا تمګېږه مشرکین د شرک دعو او تم بلا د حکم چې تم بلا من دون الله سوا د الله تعالی نه معبودان عبادت لا ين چې هغه نه رسول شي تا در رسول شي ولا يضرك او نه تکلیف در رسول شي تا الصلاه والسلام د الله چې د خلکو اعلان وکا چې کو شرطه زما د کیه نو زه معبودان باطل نه کومه بلکې زه د هغه عادت کوم چې په تاسو مړ کوي وما الله تعالی د مؤمنان او دویم حکم الله دا کړل خپل مخ دې طرف ته سیده او د شرکونکو نه مکه او بل حکم الله تعالی چې ولا تدعوا من دون تاسو مبلای سوا د الله تعالی ته د الله تعالی نه سوا بل څوک مبلا معبودان مبلا لا ينفعك چې هغه نه در رسول شي تا ولا يضرك تکلیف در رسول شي هذا عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه نروي چې زه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بسورلای سوروم ایمات نبی علیه السلام چې ته د حقوق کوا نو الله تعالی بستا حفاظت کوي ته سوال کوي نو صرف د الله تعالی نه سوال کوا الله تعالی نه سوال کوا او ګوت چرته سیس طلب کوي الله تعالی نه طلب کوا خدا ټول پټول خلک راغون او دی تاسو تکلیف در رسول غواړي دا در رسولي سوا د هغه چې الله تعالی ستاسو تقدیر کې لیکلي او خلک راغون او دی تاسو نفع در څه فائدہ در رسول غواړي دا ټول دوک ته فائدہ رسولي هغه فائدې نه کم چې الله تعالی در او تقدیر کې لیکلي مخلوق نه چاته نه شي او نه د چا نه ضرر دفع کولی شي خو داسې به نه وایي شي کولی دا مخلوقو دنیا دار الاساس کړې ده دې وجه موږ په تبلیغیانو باندې بعضې خلک د اعتراض وي دي وایي چې مخلوق شي کولی مخلوقو هېڅ نه شي کولی تعالی وایي کولی دار الاسباب ده کولی شي دا مخلوق امر نه بغیر د الله تعالی د مشیت نه بغیر نشي د الله تعالی د اراده نه بغیر دا ټکی به سره وایو اگر چې زموږ په زړه کې خو د خلکو د اعتراض کېږي تبلیغ یو عقیده ده او دا د جبریو عقیده ده هغه وایي دا مخلوق چې کوم دی د انسان ګورې محض دی کولی بس مختار د هر کار دی موږ وایو دواړه مجبوري محض دی او نه مختار کل دی چې انسان سګي او دا نه چې انسان چاته پوښتنه کو دا انسان څنګه اختیار ورکړی دی حضرت علي فرمایل یو خو اوچته کا چې یو وخت په اوچته کړو ته اوچته کا نشو چې دا ولیکه اختیار ولا ورکړی دی صرف یو خو دی دا دوی مخ بیا د پتا تاس کې نشته نشو چې تا ولي نو انسان پاک معصوم نه دی چې بس دی ولي نه دل الله تعالی کړی دی الله تعالی کم سے کم د ارادي اختیار لګي انسان راو لګي بلې مړ کو دا چا مړ کړو الله تعالی مړ کو نو چې الله کو نو بیا دا ولې ګورنګار دی مونږ وی دی قاتل د مرګ نیت کړی دی مړ کړی دی خدای الله او د ارادي اختیار ورکړی دی د نیت د دې کس د دې وجه نه دی چې کوم دی ګناهګار دی الله تعالی به تفوس کس الله تعالی خود نیت د مقتول قاتل د مرګ نیت انسان تعالی د امر اراده نه بغیر مخلوق اس نشي کولی ټول مخلوق راغون شي او دی ویزه او کار کوم خو الله تعالی نه د مقرر دا کار ټول مخلوق او دی وی دا کار
خو الله تعالی وی هغه فیصله کړی نو ما ولا ثم بل من دون الله سوا د الله تعالی نه ما هغه معبودان باطلا انفعک دی نه نفع چې دی نه نفع رسول شي تا ته ضرک او رسول شي تا ته فعلت تا اکو دا کار فان فعلت وجرتا دا کار اکو تام هغه معبودان اغید دا غوښتله او مخت چې کوم دي توانړو ولا تدعو یتو مبل من دون الله سوا د الله نه کو چرتا او بل کوخه فان فعلت کو شرعو کانو بشک تبا اذن بدغه ټیم کې من ظالمین د ظالمان گناہ کبیره نگیږي هغه معصوم خدا خطاب سلام د دې خو مراد ټول امت ته مونږ نبی علیہ السلام مخاطب کړی دی مونږ دا خدا کار او دغه ټیم کې وتا سو بیا د ظالمانو نه و ايمسسك الله او چری ورسی تا ته الله تعالی بدر ستکلیف نو فلا کاشف له هیڅ لري فلا کاشف هیڅ لري کوونکی نشته له تکلیف سوا د هغه الا هو سوا د هغه دا هو دا ضمیر الله تعالی طرف راجع دي صرف هغه کولی شي دا هو کې دا ذکر دین و دي خلک اعتراض کوي دا ټیک نه دا ټیک ته دغه اشاره الله تعالی ته ده هو هغه نه الله تعالی نه و ان يردك کوچري هغه اراده وکي تا ته بخير د سخير د سخيګړي نو فلا راد د سوق واپس کوونکی نشته راد واپس کوونکی فلا راد نو سوق واپس کوونکی نشته دی لفضله د هغه فضل لرا چې د خیر اراده د وکړه خیر بدر ته الله تعالی در رسی حضرت ابراهیم علیه السلام ته اراده د خیر وکړه ټول خلق او د شر غوښتل چې اوس وځي نو هغه الله تعالی د خیر ورسو په ورګه چې کوم دی بردن او سلامن اوساتو فلا راد نسوق واپس کوونکی نشته لفضله د هغه فضل لرا یصيب رسی به هغه فضل من هغه چاته یشاء چې اوغاړي من عباده د خپل بندگانو نه او هو الغفور الرحیم بهون کې مهربان دي قل او فرمایو دی با حبیب یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم الحق په تحقیق سره راغلی تاسو ته حق حق نه مراد قران دی دین دی من ربکم تاسو د رب د طرفنا فمن هتدا فسوق چې بنېغه لار باندې روان شي فمن هتدا فسوق چې هدایت عمومي نو فانما يهتدي نو بشکه ها هدایت مومي لنفسه د خپل ځان د پاره فمن هتدا فسوق چې هدایت عمومي نو فانما يهتدي بشکه ها په هدایت کیږي لنفسه د خپل ځان د پاره ومن ضل او سوق چې بیلاری شي نو فانما يضل نو بشکه د گمراهۍ غوبال علیه ها په د باندې مطلب دا چې یو سړی په هدایت باندې زی نو د هغه هغه ثمره به ته ملاویږي او چې کوم سړی گمراهۍ طرف ته زی نو د گمراهۍ هغه وبال دا هم په د باندې وي په بل چا باندې بني وما انا علیکم او نبی اسلام فرمایي وما انا علیکم او نه مزه پتا سو باندې بي وکیل نگران در باندې نه ما وتتبع تاسو تابعداري کوي ما د هغه سو یوحا چې وحي کولی شي نبی علیہ السلام ته فرمایي وتتبع تابعداري کوه ما د هغه سو یوحا چې وحي کولی شي الیک تا طرف ته واصبر او صبر کوه حتی تر دې پوری يحكم الله چې فیصله وکړي الله تعالی هو خیر الحاکمین او ها بهترین فیصله کوونکی دی قل فرمایو ده پاک حبیب یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم گجریه تاسو فی شک پشک من دینی زما د دیننا فلا اعبد الذین فز عبادت نکوم دهغه معبودان باطلو تعبدون تاسو عبادت کوي فلا اعبد الذین فز عبادت نکوم دهغه سيزونو تعبدون تاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه لیکن اعبد الله الذي عبادتكم ده هغه الله يتوفاكم جتا سمړ کوي
و امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المؤمنین دا چې شم د مؤمنانو نه وان اقیم ما ته حکم کړی شوی دی چې نیخ کا وجهه کا مخبل للدین حنیفا دین حنیف طرف ته ولا تکونن تمکیگا من المشرکین د مشرکانو نه ولا تدعو او تمبلا من دون الله سوا د الله تعالی نه ما هغه بوتانه ما ها معبودان باطلا لا ينفعك جن نفر رسول شتاتا ولا يضرك او تکلیف در رسول شتاتا فان فعلت گجرتا دا کار او فانك ان بشکتبا اذن بدغټم کې من الظالمین د ظالمانو نشي و ايمسسك الله گجر ورسی تا الله تعالی بدر تکلیف فلا کاشف له نو هیڅ لرګون کې نشته له هغه تکلیف لرا الا هو سوا د هغه نه یعنی د الله تعالی نه و ان يردك کچره اراده وکي ته به خیر اند خیر د خېګړي فلا راد سوق واپس کون کې نشته دی لفضله د هغه فضل لرا يصيب رسي به هغه فضل لرا من هغه چاته یشاء او چې غواړي من عباده د خپل بندګانو نه او هو الغفور الرحیم هغه بهون کې مهربان دی قل او فرمایو دا اے باغ حبیبا یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم پتحقیق سر راغلی تاسو ته الحق حق نه قران دین من ربکم استاذ رب درمنا فمن هددا بسوق چې په هدایت شو فانما يهتدي لنفسه نو بشک د هدایت تاسو مراد د خپل ځان د بار ده ومن ضل او سيق چې گمراه شو فانما يضل نو بشک د گمراهۍ دغه وبال عليه بد باندې دي وما انا عليكم بوکیل او نه مذهب تاسو باندې نگران واتبع تتابعداري کوه ما د هغه سو یوحا چې وحی کولی شي الیک تا طرف ته واصبر او صبر کوه حتی تر دې پورې يحكم الله چې فیصله وکړي الله تعالی وهو خير الحاکمین او بهترین فیصله کوونکی دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله